بسم الله الرحمن الرحيم. واللام هي للاختصاص نحو الجل للفرس والمال لزيد وللتعليل كضربته للتعذيب وزائدة كقوله تعالى ردف لكم أي ردفكم. په دې عبارت کې مصنف د حروف جراونه شپږم حرف دته بیانوي او دم د مختلفو معانی د پروسیم نو کله به دا د اختصاص د پروي څه مطلب دا ده چې لام به دلالت کوي په دې خبره باندې چې مو د مدخول سره د مو مقبل خاص تا بیا د اختصاص عام دا که په طریقې د استحقاق وي او که په طریقې د ملکیت وي که په طریقې د استحقاق وي لکه الجل للفرس چې د زین پر مستحق فرس ته نه کې حمار پوه شوې او که تملیک د پر وي لکه المال لزیدین پوه شي نو په دې کې لام دلالت کوي په دې خبرې باندې چې د مو د مدخول سره د مو مقبل خاص ته په طریقې د ملکیت په طریقې د څه شي د ملکیت پوه شئ. دویمه معنا للتعلیل تعلیل لغوي معنا د علت بیانول څه بیانول اختصاص خاص کول ته ویل شي کنه او تعلیل لغوي معنا ده علت بیان کرنا او په اصطلاح کې هغه لامه چې دلالت کوي په دې خبرې باندې چې مو مدخول لمقبل پر علت ده لکه ضربته تعذيبا ضربته للتعذيب پوه شئ لکه ضربته للتعذيب اوس دې څه وګوره دا تعذيب دا علت د ضرب ده تعذيب علت ادب خال دا علت د څه ده ضرب ده پوه شئ او کله به دا زائده وي کله به زائده وي لکه ردف لكم دا د څه ملي شي ردفكم زائده مطلب باندې خو به یو کنه چې کچې کلام نه دا حذف شي نو معنی باندې به اثر نه غورځيږي ٹھیک ده کنه لکه ردف لكم لکه ردف لكم دا اصل کې ردفكم پوه شئ درې معنی شوي څلورمه معنا د لام د په معنی د عنم استعمالېږي په معنی د عنم استعمالېږي پوه شئ کله چې لام د قول یا د دې مشتقاتو سره مستعمل وي قول یا د مشتقاتو سره وي مستعمل وي لکه قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه پوه شئ وللذين آمنوا دا قول څخه استعمال نه کنه څه استعمال لا قول څه استعمال لا نو په دې آیت کې للذين آمنوا کې کوم لام چې دا د په معنی دی عنده پوه شئ او دې خبرې باندې دلیل دا ده چې کچري لام په معنی دی عن کې نه وای نو سبقونه په ځای به سبقتمونه وای ٹھیک ده ویلې ځکه چې د قول په سلی کې کله لام روشي نو دا په معنی دی خطاب دی د قال له من صدا خاطبه سمعنا خاطبه پوښ چې غسې خطاب وکړه غته څه وکړل خطاب وکړه نو کچې د لام په خپل معنی کې شي پدې ځکه کنه نو بیا به په دې وخت کې معنا بداشي چې کافرانو مسلمانانو ته خطاب وکړل ٹھیک ده کنه پوښ یعنی هغه ته وی چې لو كان خيرا ما سبقتمونا اليه پوښ حالانکه قران کې څه دي لو كان خيرا ما سبقون اليه دا نو سبقتمونا چې نه نو پته ولګي چې لام په معنی دي انده نه کې په خپل معنی کې ده پوښ په خو مسنه به جو فيه نظرون چې په دې کې څه ده نظر ده فيه نظرون ته مصنف دا بیانوي چې تو د کوم علت بیان کړ ته دې خبرې چې قال الذين كفروا للذين امنوا کې لام په معنی دی عنده ٹھیک ده کنه ویلې په معنی کې دا ځکه چې د لام مدخول د ځکه مخاطب نه دي مخاطبین نه دي دا علت ته بیان کړ کنه غایب دي نو حالانکه صاحب کشاف او بعضی نور مفسرین
هغه دا خبره کی چې کله کفارو دا خبره کوله ٹھیک ده نو اختم کې د مسلمانانو یو ډله دوی سره موجوده و د مسلمانانو یو ډله دوی سره موجوده و نو مخاطبین خو موجود شو کنه نو مخاطبین چې موجود شونه لام په خپل معنی کې شول یعنی په معنی کې نشول او شي په بمان الواوی او کله کله به دی وا په معنی کې می پنځمه معنا د لام دادا د لام پنځمه معنا دادا چې د لام په معنی دی واو باندې وي کوم واو هغه واو چې د پر د قسم وی پوښه چې څه دی پر وی د پر د قسم وی خو تعجب دی پر لکه قول له حضری ٹھیک لام په معنی دی واو باندې وي خو کوم واو هغه پوښه چې د هغه وا په معنی باندې وي چې د تعجب د پر په قسم باندې داخل شوی وي قسم نه مراد څه ده مقسم به ده ٹھیک ده کنه یعنی هغه وا د قسم چې دغه مقسم به دی داسې شی وي چې هغه جواب قسم د امور عظامونه وي هغه جواب قسم څه وي پوښي چې هغه نه تعجب کولای شي لکه لله لا يؤخر الاجل لله لا يؤخر الاجل نو په دې کې وګوره لا يؤخر الاجل دا جواب قسم ده کنه او د امور عظامونه ده اسنه ده امور عظامونه ده دغه رنګش د شعر لله يبقى الايام ذو حيد بمشمخر به الزيان والآسو ترجمہ شعر بس شی اللہ کی قسم زمانے کے گزرنے پر سینگ والا پہاڑی بکرا نہیں رہے گا بمشمخر ایسے اونچے پہاڑ پر بہز زیان والآسو جہاں پر زیان اور آس ہے یعنی چنبیلی اور ریحان ہے جہاں پر چنبیلی اور ریحان ہے کوئی پہ للہ کے دلام پمانے دیواو قسم دے پورا دا یبقا پہلے مزاری معلوم دا دینا پہلا یا دینا مخ کے حرف نفی محذوب دا اصل کے واللہ یبقا ٹھیک دا کنا اور الایام ایام جمع دی یوم دا پوشی و دی علف لام دا دی مضاف پر عوض کے دا مضاف محذوب دا اصل کے وہ علی مرور الایام علی مرور وہ پر ترجمے کے موی زمانہ کے گزرنے کے ساتھ نام دی مرور نورا وقت لخا ٹھیک دا کنا ذو حید دا پمانی دی صاحب دا صاحب حید حید ولیشی احاب فتحی سرا حید دا حید دی حاب فتحی سرا ولیشی سینگ والا سینگ تا ولیشی حید ولیشی سینگ تا وزو حید سینگ والا پوشوی پوینشوی زو حیدن زو پا منی دی صاحب دا و حیدن دی حاب فتحی سرا سینگ تا ولیشی اخکر تا ولیشی و مراد دینا پہاڑی بکرا دا پوشی یہ غٹ غٹ اخکر والا مشمخر په وزن د مطمئن ده بلند پهاړ ته ویلی شي ٹھیک ده کنه و دې باندې کومه با داخل ده کنه دا په معنی دی پکې ده ښه په معنی څه کې ده پکې ده او مشمخر ده موصوب ده و به زیانو دې پر صفت ده دا خو ترکیب ته ځو انشاءالله ترکیب کې ودا وګو بیا ٹھیک ده کنه مطلب د شعر سلام په دې شعر کې شاعر دا یی چې دنیا آفتونه او هلاکتونه ٹھیک ده کنه د دنیا د آفتونو نه هیڅ شی نشي بچ کېدلی تر دې چې په اوچتو غرونو کې کوم اوسېدونکي زوی چې دي کنه هغه هم پهاړي زوی او بکرې هغه هم ژوندی نشي پاتې کېدلی هغه به هم څه کېږي په هغو غرونو کې چې کوم ځای کې چنبیلي او ریحان دي ٹھیک ده کنه پوه شئ نو ځکه دا د آفاتو نه نشي بچ کېدلی پوه شئ عرض د ذکر شعر څه ده مصنف په کتاب کې دا شعر د دې پر ذکر کړی ده چې کله کله لام په معنی دی واو قسم مرسي محل استشهاد څه ده لله
دا محل استشهاد ده چې د ذکر د لام په معنی شي دا واو ده. ترکیب د شعر بس شي لام حرف جر په معنی دی واو ده برای قسم ده ٹھیک ده کنه. او لفظ الله د مجرور ده جار مجرور متعلق شي اقسم فعل پورې محذوب ده. اقسم فعل د واحد متکلم صيغه ده ٹھیک ده. دې کې انا ضمیر فاعل ده پوشی نو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دا قسم شي. یبقى دا مضارع منفی ده لا يبقى وصل کې کنه ٹھیک ده. علی حرف جر الایام مجرور جار مجرور متعلق شي يبقى فعل پورې ٹھیک ده. ذو حید ذو مضاف حیدنا مضاف الیہ مضاف سے پہلے کر دا فاعل شي. با حرف جر مشمخر موصوف ٹھیک ده. به با جار مجرور دا با خبر مقدم شي جار مجرور متعلق شي ثابتون پورې ثابتون اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا با خبر مقدم شي. والزیان معطوف علیه والاس معطوف واو حرف تب دماز کی الزیان معطوف علیه واو حرف تب الاس معطوف معطوف علیه مل کر دب مبتدا مؤخر شي. مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر دب صفت شي دی مشمخر رنده پرا موصوف صفت مل کر دا مجرور شي دی با حرف جر دی پرا او جار مجرور با متعلق شي ظرف لغت يبقى فعل پرے نو فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر دب جواب قسم شي ٹھیک شو کنه پوشی قسم جواب قسم نکر جمله قسمیه انشائیه شولا زمرا بدلی